جزاک اللہ دا سوالسم حکم 14 شیخ سیبوی سوالسم ممانعت از موالات یهود و نصارا منع دا د دوستی دی یهود و د نصاراونا الله منع کوي مونږه وذم منافقین او د منافقانو ذم او عیب بیانول چونکه مخکې انفرادي طریقې سره د هر یو عیبونه د هر یو شنایع بیان کړ نو اوس الله تعالی عام حکم کوي چې تاسو منع شئ د موالات د دې خلقونه د دوستۍ د دې خلقونه د منافقانو نه د یهودو نصاراو نه خاسرین په هغه پورې فاصبحوا خاسرین په دا مسله بیانوي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سے یہودیان نصارا اولیاء و دوستای سره توالونهم چې تاسو دوستی کوي د دوسرا و توادونهم تاسو دوست غنئ بعضهم اولیاء او بعض د اولیاء د بعض دي تاسو سره دو تعلق نشته دو په کور کې بعض اولیاء د بعض دي وما يتو او دا د تویم چې دو دوستان مگر دوی وما يتولى هم منکم چا چې دوستی وکړه د تاسو نه دا دوسرا فإنه منهم بس هم دې د هغونه شو د هغه یهودي شو بس پیګه من جملتهم فإنه منهم من جملتهم د هغونه شو ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت کوي قوم ظالم ته بموالاتهم الكفار چې د کفار سره دوستی کوي هغه ته الله تعالی فترى الذين في قلوبهم مرض ویني بتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزرون ددو کی مرض اور مانا ضعف و اعتقاد دیر کمزور عقیدے والے داخلہ کا ٹھیک ہے یسارعون فیہم دو جلتی کون کی دی پا موالات ددو کی فیہم فی موالاتہم ددو پا دوستائی کی دو دیر زور لگی یقولون دو وی آکا تپوستے ہو کہ جالکا والے دی انګریزانو سره د بیوقوف خلکو سره کافرو سره دوستی ساتي نو د معتذرین عنها د دې نه عذر بیانوي په دې خبر شي یقولون دوی نقشه مونږ یریګو ان تصيبنا دایره چې په مونږ باندې با سم مصیبت راشي دایره دایر مونږ به مصیبت کې راګیر کی سګرزت زمانه سازش پر اثر وکړي دا خبر دوی الله وی چې دا خبر ذهن او واسه ځکه فعسى الله قريبا چې الله تعالی ان ياتي بالفتح الله تعالی فتح راکی اته په دو غالب شه بنص طالبان له فتح و نکړه بنص په امداد سره الله تعالی ته فتح درکې بغلبته اظهار دینه چې غلبه اظهار دین څه دا خو څه محال نه ده فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده یا بل یو حکم راشد الله طرفنا بحد کې سر المنافقین لك الله تعالی یو حکم المنافقان راشد هغه غراس خار کی الله تعالی دا څنګه دا څنګه کیږي او امر من عنده فيصبحوا ما على ما اثر نو بغزدو هغه چې دو پټي فی انفسهم په نفسونو کې نادمین خیمه ولې ځکه هغه به تخارج کړه الله تعالی به مؤمنان دا ښکار کړي د موالات کفار پیږي بګنه بس بیا به خیمه شي ويقول الذين امنوا او وی هغه خلک چې مؤمنان دي بعضهم بعض دونه هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم آیا دا خلق قسمونو خوري په الله سره په مضبوط قسم باندې جهد ایمانهم انهم لمعكم دا منافقان دي چې دا دو چې دو سره په دین کې پیګم نو الله تعالی وایي چې حبطت اعمالهم دا کلام الهی دی دا ټول غب ته حبطت وانا بطلت اعمالهم الصالحه اعمال صالحه دو باطل شو فاصبحوا خاسرين لوگوں کا ذات په خسران په تاوان کې وادهګا دا نه کامیابی یا ایها الذین الک شو مکوئ شو مکوئ غلی یا ایها الذین آمنوا دا اوس فتنه د ارتداد چې یو سره مرتد شي دغه حکم
ٹھیک ہے هغه بیانېږي او غلبه اسلام او د اسلام غلبه کې پیشین ګویی د دې پیشن ګویی کې الله تعالی واضح کړه چې فتنه د ارتداد او د غلبه د اسلام دا اسلام په دې باندې غالب کیږي نو چې څوک یعنی ارتداد کې دا په غلطه دی دا غالبونه وردا بیان دا رکوع پوښه یا ایها الذین آمنوا مؤمنان من یرتد منکم هغه څوک چې مرتد شي تاسو نه او درنګي عن دیني د خپل دین نه هم فسوف یأتی الله زل جرادل بک الله تعالی بقوم نور ستا په ځای باندې داسې قوم چې یحبهم او چې هغه با الله با هغه سره محبت ساتي یحبهم الله با سره محبت ساتي داسې قوم با الله راوړي پیږي وکړه او دا ويحبونه او هغه هم د الله سره محبت ساتي الله با دا غته څنګه هم ده ازلتنا علی المؤمنین او دا خلق بجره سببی نرمی کون کی به مومنان سره دا خلق وي او عزت علی الکافرین دو بسختی کون کی عزت ما اشد علی الکافرین پیګه وګا دا خلق بالا او یجاهدون فی سبیل الله هغه جهاد کې د الله په لار کې ولا يخافون او غنی یریږي لومۃ لائمین د ملامتیا کوونکو نه د کسان چې منافقین یریږي او یو ته او شانت خبر کې بل شانتي ذالک فضل الله یؤتی من یشاء دا مذکور دا اوصافنا دا څومره چې دا د الله فضل دی یؤتی من یشاء وتی هغه چته خوښ والله واسع علیم الله واسع دی فراخ دی علیم خوند علم دی لمن دا هغه چا باندې عالم دی چې دې هغه په ذات پټي کتمان راوړي انما وليكم الله ورسوله بشکا او ولی تاسو دوست په حقیقت کې رفیق مرګ تاسو په حقیقت کې څوک دی الله دی ورسوله د الله رسول دی او الذين امنوا او اخر چې هغه مؤمنان دغه تاسو دوستان هغه سره موالات کوي هغه سره دوستی کوي الذين او دا مؤمنان هغه خلق دي چې دوی امور مصلحه موجود دي یقیمون الصلاه مجنکی ويؤتون الزکات زکات ورکي وهم راکعون او دو یریدون کی الله تعالی رکوع کوون کی خاشعون دو یریږي د الله عاجزی کی الله تعالی لیصلون صلاه تطوع نفلی عبادت کی فرضی عبادت کی ومن يتولى الله ورسوله چاچی دوستی کو د الله د رسول سره والذین آمنوا د مؤمنان سره پیګه نو فإن حزب الله دا د الله جماعت دی چې د الله سره د الله د رسول سره او مؤمنان سره دا یو جماعت شو او هم الغالبون دا حزب چې دا ډله دا جماعت دا بغالبی په هر چا باندې لنصره ایاهم ځکه چې الله به دوی سره امداد کوي نو دا بغالب څه کوي پیژنئ دې زه په دا مسله اعاده د حکم سابق دا په بل طریقې سره دغه مخکنی حکم دی خدا اعاده حکم سابق بعنوان دیگر دا ترغه مفسدین په دا بیا نورم داسي د دوه هغه دا بیانې د يهودو پیګه او لکه یعنی مخکې یعنی الله تعالی د فتنې د ارتداد او د غلبې د اسلام هغه بیان وکړ کنه دا نور پسې اسوک دی اخوا پیګه تر هغه دغه پورې کوم ځای پورې د مفسدین پورې والله لا يحب المفسدين دې ځای پورې دا د دې بیان کې د فتنې پیګه یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا منی سے تاسو هغه خلق په دوستۍ سره منی سے موالات سره اتخذوا دینکم چاغو غزول دین خپل هوځوان په ټوکو سره ولایبا په کې او ټوکو سره مسخره ته جوړه کړی دا کله یو شان دي کله بل شان دي هغه خلکو سره دوستي مکوئ دا يهود نسوار دغه خلق دي
دا مین بیان دی دا سوک دی چې اتخذو دینکم هزوا ولعبا من الذین بعض هغه خلق دی اوتو الکتاب من قبلکم چې ورکړل شوی هغه ته کتاب مخکې تاسو نه دغه خلقو دو ټوکې کوي په خپل دین پورې والکفار او مشرکین کفار نه مراد مشرکین مراد اولیاء دا سم ګرځوي دوستان لا تتخذوا لپاره اولیاء مفعول دی من چې دی خلق لرا په دوستۍ سره واتقوا الله او یریږي د الله نه په بترک موالاتهم د الله نه ویریږي په پرې خودو دوستۍ د سره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنین صادقین په ایمان اخلو کې ان کنتم مؤمنین صادقین فی ایمانکم واذا نادیتم الى الصلاه وددوا قبائح تغورس هر کله چې تو आवाज کیدوتا ان وبلیدو لرا الى الصلاه مانځتا په مانځ اذان وکړه اتخذوها هزوا دو هغه اذان پور ټوکی گئی هزوان ولعبا او هزوا یعنی خاندي ور پورې ولعبا او دو ځان پټي او دا ځان غاړي په جامو کې لوی ورکی ذالک دا اتخاذ چې بیان قوم لا یقینون دا قوم داسې جلونه پیږي ځکه دا کارونه کوي اور یا اهل الكتاب او ورته اهل کتاب حال تنقمون منا تاسو په من کې عیب نه غنئ حال تنقمون منا حال تنکرون منا تاسو په من کې ناشنا نه غنئ بد نه غنئ الا مگر یو خبر دا غدالا چې ان آمنا بالله مو په الله ایمان اوري دا تاسو ځکه موږ سره دښمنی کوي پیګه پیګه وما انزل الینا هغه چې موږ ته نازل شي موږ هغه عمل کو وما انزل من قبل او هغه چې نازل شي مخکې ال انبیاء پیغمبران ته موږ هغه ایمان اوري وان اکثرکم فاسقون او اکثر د تاسو نه چې داسې دي چې هغه فاسق دي نافرمان دي او هغه باندې ایمان نه راوړي قول وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل انبئکم بشر من ذلکم آیا تاسو ته خبر نه درکو په ډېر شریر خبره باندې من ذلک د دینه هغه چې تاسو په مونږ کې عیب لټوي الذي تنقمونه چې تاسو عیب لټوي دا غینه چې تاسو کې یو زیاته خبر نه ہے پیګه چې هغه څه شي دا یعنی مصوبتن عند الله چې موږ ته ثواب ملويږي جزا به ملويږي په دې الله باندې او تاسو چې هو غدار مصوبت څه شي بل څه شي ده عند الله هو غدار چې ملعنه الله وغضب عليه شغال لروال د الله نه د رحمتونو دی الله تعالی نه لعنه الله ابعده عن رحمته وغضب عليه او غضب لګي الله تعالی په دوانه دا خبره وجعل منهم قراتا پدو کی بعض شادوغان ګرځي والخنازير بعض خنزيران ګرځي دا خبره عیب نه کدا تاسو چې موږ کې عیب لټو چې آمنا بالله وما انزل الینا دا خبره غلطه ده پیګه وکړه دا تاسو دا ډیره یې غلطه ده چې بعض شادوغان شوي بعض خنزيران شوي مسح شوي وعبادت طاغوت او بعض داسې چې هغه بندګي دي شیطان کوي پیګه بګان او نو د دې وجه دا طاغوت هر هغه شی چې د الله نه علاوه نور دا کې دغه طاغوت نشي اولایک داخله چې شر مکانه ډېر بدتر دي د حیثیت د اسنه درجه نه مکان واضل عن سواء السبيل او دا ډېر لري دي د نیغ لارې نه اضل طریق الحق سواء السبيل طریق الحق فکر وکړه چې نو د دې وجه دا داس خلک دي واذا جاءوكم او هر کله چې دا منافقان د يهودنا دا راشي تاسو ته دا ټول د دوه قبایل دي قالوا دوی آمنا موږ تاسو مرګ موږ مؤمنان وقد دخلوا بالكفر الله وی چې داخل شوی دو په کفر کې وهم قد خرجوا منه ادو یې اوتل من عندكم تاسو په خوا کې دو وتل د به په دې سره په دې چې دو دا وی چې موږ ایمان راوړو والله عالم بما كانوا يكتمون الله خفيږي پاس چې دو پټي
وزر کې خود دو نفاق ته کړه کفر ته کړه نو دا کدو ظاهره نو دا الله ته خو پاره پوه دا علم دی وترى كثيرا منهم الله تعالی وی چې ویني به ډېر ددونه د دې اهل کتابونو یسارعون فی الاسم والعدوان چې دوبا منډي وي او واقع کېږي به سریع فی الاسم په کذب کې په دروغ کې ګناه کې والعدوان په ظلم کې دغه دا کارونه چې یا به ګناه یا به دروغ یا به ظلم ذاتي وکړي واکلهم السحت او په خوراک د سکه د حرامو حرام دو همیشه خوري د حرام ته دو ډیر ښه یعنی تمنا دی کی لبئس ما كانوا يعملون ډیر بد دا چې دو عمل کوي اما هم هنا دا چې کوم وسلو کې کوم عمل لولا ينهاهم دا وس خطاب الله تعالی هغه ددو هغه احبار او رهبان ته کوي هغه چې تاسو خو د قرآن د خپل د کتاب نه خبر یا عالمان او دیندار یا احبار نو د دې وجه نه تاسو خو ورته داسې وایي چې حلال ورته حلال او خیا حرام حرام ته ولې تاسو نه خیل هغه ته وي لولا یعنی حلا ينهاهم الربانيون دول اول نه منه کې دا ربانیین درویشان ددو هغه ول نه منه کې د عمل نه چې دو دا یو قسم شک کې الله تعالی داونه والاحبار منهم او کوم علما دي ددونه هغه ول نه کې دا چې منه کې ان قولهم الاسم د قول ددو چې هغه کذب دي دروغ دي واکلهم السحت او خوراک ددو دو حرامو د دې دو ول نه منه کې وکاداري چې دا غیر الله نیازات چې څومره دوخري دا الله ناراوا دو نیازات ګرځولي هغه خوري نو دا دینه ولې دو نه من کې لبئس ما كانوا يصنعون ډېر بد دا هغه څه چې دو کوي چې هغه ترک ته نه هیدلو چې دو نه من کې دا عوام د دې خوراک نه پیګه نه وقالت اليهود يد الله مغلوله دبل قباحت پیګه او به يهودو چې لاس الله تعالی بند شوی دی مغلوله مغبوزه عن ادرار الرزق الله به مخکې ډېر رزق راکاو اوس هغه فقیر شوی دی هغه لاس تنگ دی پیګه سو یې مطلب دا چې موږ باندې بخور کوي موږ سره راکې نه اوس نو يهود ودا خبره ید الله مغلوله غلت ایدیهم دا اوس کلام الهی دی الله وی دا جواب کوي غلت ایدیهم بنشوی لاسونه امسکت یعنی بنشوی لاسونه ددو من فعل الخير د فعل د خیرات او د نیکانه پیګه نو د دې وجه ددو ولعنوا بما قالوا اعلان لګل شي په دو باندې په هغه خبر چې دو وی چې ید الله مغلوله پیګه دا په دې لعنت لګل شي چې ید الله مغلوله او په دې لعنت لګل شي بل یداه بل ګلاسونه دوړ جدید الله تعالی ما یلیق بشانه مبسوطتان دا دوړ کولاو دي الله لاسونه کې تنگواله نه راځي عجز نه راځي پیغام بخل نه راځي بلکې د الله دوړ لاسونه کولاو دي ينفق كيف يشاء اخر چکه الله تعالی جسنګ خوشي من توسع ومضيق بعض الرزق تنگي بعض الكولا لا كار ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك او ډیر جاتي لا منهم ددونا ما انزل اليك هغه چې نازل شوی تا ته من ربك طرف ربنا من القران د قران الله تعالی هغه ما نعمتونه نه ان ابو زیاتی د رب سره چې قران د طغیان او کفر شرارت او کفر پیګه چې دا یعنی د قران په حق هم شرارتونه خوري او کوي والقینا بینهم العداوه او ورزي والقینا او ورزو منګه بینهم العداوه وما بين دو کې عداوت دشمنی والبغضاء بغض الى يوم القيامه د دې وجنه دو کې همیشه د پاره یعنی فرقه بندي او یو فرقه په بلې بسیاړمي
کلما اوقدوا نارا هر کله چې دو بلکې ور لره للحرب لپاره د حرب د نبی علیه السلام لحرب النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام ته دو یو چله حرب جګړه نو اطفاها الله الله تعالی هغه ور مړ کی او هغه اراده دو هغه رد کی الله تعالی ويسعون في الارض فسادا او دو سایه کوشش کی پزمکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين او الله نه خوښي مفسدين خلق یو فساد کې پزمکه کې یعنی عاقبت دا غو چې کوم د هلاکت پیږي بګا دا اوس ترغیب د اهل کتابو ایمان په نبی اخر زمان باندې اخر کې ورته دا وایي چې تاسو په دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ واضح کنه ترغیب اهل کتاب به ایمان بر نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم او ذکر د برکات دی ایمان الله بیان چې ایمان څومره برکتونه دي پیګر هغه بیان دا د رکوع په ساما عملونه دا بیان دی برکات رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل کتاب او چاغه او دا رنګي برکات د ایمان هغه بیان ولو ان اهل الكتاب کچه د اهل کتابو آمنو بمحمد صلی الله علیه وسلم دو ایمان راوړي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وتقوا الكفر او دو د کفر ځان بچ کړي دي نو لکفرنا عنهم سیئاتهم الله ما بدا سکړو ما بل لرکړو د دونا ګناونه دو لکفرنا پټ کړو لرکړو بمو د دونا ګناونه ولا ادخلناهم جنات النعيم ما بدو داخل کړو هغه جنت د نعمتونو ته اول ولو انهم اقاموا التوراة اول دا کچره دو شرک نه وکړه قائم کړي تورات او انجیل په عمل کړي و ما انزل الیهم او چې نازل شوی د نور کتابونه مې رب نو اکلوا من فوقهم دو خوراک کو د پاسه طرف نه مطلب د اسمان نه با خپو ټیم باران وری دا ومن تحت ارجلهم او د لاندې خپو دونه مطلب دا چې دوی برابرې ځکه او وصیه شوی یعنی زموږ په فصل کو او وافره بو بیا وس کمې نه لیکن منهم امیون منهم امه بعض دو کې داسې یو جماعت ته مقتصدتون شاغه سره هغه یعنی سیده لار مانتون کړي لکه هغه څوک شو لکه عبد الله ابن سلام څنګه او دا هغه مرګري شو دا څه پکشته هم ټول خصيصان نه دي دا هغه پکې خره وکثیر من لیکن ډیر داسې دي سا ما يعملون ډیر بد عمل کوم کیدا ډیر پکې بد عمل هم کوي نو دا الله تعالی بیان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اذا لا د خوف او د دهشت او د وعده د حفاظت په باره د تبلیغ کې دعوت کې مطلب چې تبلیغ او د دعوت د دې با یاره نه کوي دهشت پناه راوړي الله ما د دې وعده د حفاظت کړی دا پیګه نه پیګه ازاله خوف و دهشت و وعده حفاظت درباره تبلیغ و دعوت پیګه بس دا خبره شي پیګه نه پیګه دا تر کافرین بوده یو آیات کې یا ایها الرسول اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلغ یعنی جميع ما بلغ ما انزل جميع ما انزل الیک من ربک طرف استرم هغه ټول بیان کړ ایس پروا مساته پیګه بلن ولا تکتم شيئا منه خوفا ان تنال المکروه تم مپټو یو شی دی نه چې ته یریږي د کفارونو د يهودو نصارانو دا دو تاسو ته هیڅ تکلیف نشي رسولی پیګه بکنه هیڅ شی مپټو او کو تبلیغ کو وان لم تفعل او دا تویم ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ته دا کارونه نکو یعنی لم تبلغ جميع ما انزل الیک دیونه کو ټول چې تاسو نه شي هغه تبلیغ دونه کو نو فما بلغت رسالته
تا ونه رسو خپل رسالت، تا رسالت ونه رسو، یعنی مطلب دا چې تا خپل هغه حق پیغام پورا ادا نه کړ. والله یعصمک من الناس، او پروا مه ساته الله به تا ساتي د خلقو نه، الله به دې ساتي. والله یعصمک من الناس ان یقتلوک، چې دا به تا قتل کی، ته دا تبلیغ ځکه کوي. نو حدیث کې راځي چې ان النبي صلی الله کان النبي صلی الله علیه وسلم یحرس، نبی علیہ السلام سوکای کوله د صحابه به ورته ورړو چې دا کفار ورته څه ضرر ونه رسي. چې دا آیات نازل شو، حتی نزلت، دا آیات نازل شو، فقال نبی علیہ السلام فرمایي چې انصرفوا عني، د ما نه ځئ، بس زما سوکای موکای مکوئ. فقد عصمني الله تعالی، زما ذمہواری الله تعالی غسته. پیګه بکنه دا حدیث کې دا بس دا نبی علیہ السلام دا بیا دا غین رسول بیا دا فرمایي. اچھا جی، نو والله یعصمک من الناس، الله به ساتي تعالی د خلقنا. نو بس دا ذمہواری واغسته الله تعالی کنه، د دې د الله ذمہواری نه بل ذمہواری بل اوچته شته. او ان الله لا يهدي القوم الكافرين، اس پروا ساته الله هدایت اولاد نخي قوم کافر تا. قل یا اهل الكتاب، ابطال د باطل الله بیانې چې باطل به همیشه باطل دي کې بس راتل د حق باندې، ابطال د باطل یعنی باطل اول د باطل. نو باطل چې اخواسم باطلی ها لا هم يحزنون پر دا بیان. الله تعالی فرمایي چې قول وایته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب، دا دوم د بلغ ما انزل الیک دلاندې. قول وایته یا اهل الكتاب، اهل کتاب لستم علی شیء من الدین، تاسو نه دیو شی دا دین معتدبین، تاسو په دین باندې اعتماد پکانه دي. حتی تقیم التوراۃ والانجیل، چې تاسو قائم کړئ تورات او انجیل باندې پورا عمل وکړئ. وما انزل الیکم من ربکم، اجنا چې تاسو ربنا، ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک، او زیاتی بو کې الله تعالی ډیر د تاسو نه هغه سبانه چې نازل شوی تا ته من ربک د ربنا، چې هغه قران دی. ته پروا مه ساته دیګه وګڼه. او دوبه دا خشانوي طغیانا، شرارتیان بوي، وکفرا، او کفر بکی دو. ولی لکفرهم به، ذکر دو کفر با قرآن کئی کنا. لیکن فلا تحزن، تغم کوا، فلا تحزن علی القوم الكافرین، پا قوم کافر مانے غم کوا، لم یؤمنو بکا، چی دو پتا ایمان رانو، یعنی لا تحتم بهم، پدے مانے غم کوا. ان الذين آمنوا، بشک خلق چاہ مومنان دے، خلق یہودیان، والذین هادوا والصابئون، او یو صابئین دی، دا یو فرقه ده پدې کې. والنصارى، نصارا دی. ومن هغه څوک آمن منهم، چې ایمان راوړي بالله والیوم الاخر، په الله پر ورځ آخرت باندې، وعمل صالحا، نیک اعمال کوي، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هغه د بارا باندې یروي انا و غمجن وي فی الاخرت، په آخرت کې. پیږي لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، دا اوس رجوع دا ذکر د نصارا ہوتا، او ابطال دا عقیده د الوهیت عیسی علیہ السلام. پیږي رجوع به ذکر نصارا ذکر کی، او ابطال دا عقیده د الوهیت د عیسی علیہ السلام. پیږي انصار باندې پیږي اپور مال ظالمین من انصار. لقد کفر الذین، دا ما کوم دی نه وای، لقد اخذنا، دا ذکر د یهود دا ذکر د یهود، ما دا درې لقد کفر الذین، دا درې خلاصه مې ده. دا لقد اخذنا، دا ذکر د یهود یعملون په دا یهود باسه. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، الله تعالی وی ما غسدا وعده دا زجر او تخویف ورکی دی خلق د یهود ته.
ما غشت دا وعده مضبوط دی بنی اسرائیل نه وارسلنا الیهم رسلا امادو کې ډېر رسولان را لګلي دي لیکن کلما جاءهم رسول کله به چراغ دوته پیغمبر منهم چې هغه د دونو د دې د جنس نه به بنی اسرائیل نه بما لا تهوا انفسهم چې نه به غوښته نفسونو دراغو نو هغه به د حق نه به هغه دو وخت د کذبوه دغه تکذیب وکړو نو فریقا منهم یو فرقه به دا شراغ لا کذبو چې هغه تکذیب وکړو وفریقا منهم ورته مقدره وځي بل فرقه به دا شوا یقتلون چې هغه به قتل کاغه پیغمبر د دو دا کارو پیګم نو خپل انبیاء سره دا چل لکه زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام دا دو قتل کړو کنه پیګم کنه نو د دو دغه کار دی وحسبو او دو دا ګمان کې چې الله تکون فتنه چې نشي فتنه دا دو یعنی دې ته فتنه ویلو فعمون دو وړاندې شو الله تعالی وی د حق نه وسمو اکان شو ثم تاب الله علیه بیا الله تعالی قبول د توبه خو دو باندې ثم عمو بیا دو وړاندې شو وسمو او بیا څه شو ګونګیان شو کثیر منهم ډېر ددونه والله بصیر بما يعملون الله لیدون کې هغه چې کوم عمل کوي فیجازیهم به الله بدل د دې بدل ورکي دا چې خلق دی چې دا دلار والا خلق نه دی پیګم دا چې خلق دی واضح کنه اوس روجو د ذکر د نصارا ہوتا او ابطال د عقیده د الوهیت عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام الہ نه دی هغه پیغمبر دی او د دو د نصارا او هغه قبایح بیانې پیګم دا پورې من انصار پورې لقد كفر الذين قالوا كفر هغه خلق چې هغه بداوي چې ان الله هو المسيح ابن مريم چې عیسی علیه السلام چې هغه هو به الله چې هو به عیسی علیه السلام دی د خلق کفر چې ان الله هو المسيح ابن مريم الله مسیح ابن مريم دی وقال لهم المسيح او بار بدو ته مسیح علیه السلام عیسی علیه السلام چې یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبد الله دی الله عبادت کوي زما بندگی مو زه الہ نه ما عبد الله عبادت کوي د الله ربي و ربکم چې زما رب دی اساس رب دی هغه به دا چغه واره عیسی علیه السلام افإني عبد ولست بإله دا چغه وته چې زه عبد ما زه الہ نه ما نو د دې وجنا تاسو دا ما ته الہ مو انه من یشرک بالله اغه داوی چې چا شرک وکړ الله سره فقط حرم الله علیه الجنه الله تعالی حرامي بدوان جنت او ما هم النار او زید استوګنه د جهنم وی ورې خلقو ای بنی اسرائیل درې ځان بچ کې او ما للظالمین من انصار ابیا بنوی ظالمان لپاره مددگار سو چې هغه د عذاب نه اخلاص پیګم د عذاب د الله تعالی نه لقد كفر الذين قالوا دا بل ابطال دا عقیده د تسلیث چې دوبا عیسی علیه السلام ته دریم خدای وي د دریونه درې خدایان دي یو الله دی یو عیسی علیه السلام دی بل بیبي مریم ده دا درې خدایان دي نو دې پکې ثالث دی دریم قسم دی نو دا ابطال دا غیم کوي الله تعالی پیګه دا مکو هو ابطال د نصارا او د عقیده د الوهیت نه جهو به الله دی دا او تسلیث نه هم الله تعالی ابطال کوي چې دا خبره زوم غلطه ده پیګه تسلیث عالمونه هو سميع العليم لقد كفر الذين قالوا يقينا داون ما انزل دلان داخل یقینا کفر کړو خلقو چاغو بوي چې ان الله ثالث ثلاثه الله دریم دې درونه دي ثالثو یعنی الہاس درې دي نو د دې وجه دې ته دریم دي پیګم کنه وما من اله او نشته معبود الا اله واحد درت شکن چې دا تاسو کوم وایي چې ثالث ثلاثه دا غلط دي وإن لم ينتهوا عما يقولون
نصاراو که تاسو مان نه شوئ د هغه څه نه چې تاسو وایئ چې تاسو وایئ چې دا ثالث الثلاثه دی نو لا یمسن الذین کفروا نو وبرسېږي هغه خلکو ته چې کفر یې وکړو او تعبیر شو د دې خبرې منهم دون عذاب علیم دو دپاره عذاب درناک پی چې هغه هو النار چې اور جهنم دی افلا یتوبون الی الله اے د خدای بندگانو تاسو ته رجوع نه کوئ الله ته چې تاسو توبه وباسئ د عمل نه ویستغفرونه او تاسو طلب د مغفرت او د بخشش غواړئ د الله نه والله غفور رحیم الله خو بخونکي مهربانه دی که نه او باقي مل مسیح ابن مریم الا رسول هغه اله نه دی انا ثالث ثلاثه دی مل مسیح ابن مریم نه دی مسیح ابن مریم الا رسول مگر هغه د الله رسول دی پیغمبر دی قد خلت او تاسو وایئ نو قد خلت من قبله الرسل دا یو نوې خبره نه ده تیر شوي دي قد خلت مزه تیر شوي دي من قبله الرسل مخکې د نه ډېر رسولان او دغرانګې دی نو دی هم عیسی علیه السلام مثلهم د هغو غوندې دی ولیس بإله هغه اله نه دی کما زعمو لکه تاسو دا ګمان کوئ فکر پرې و امه باقي مور د چې هغه هم خدا نه دی و ام مور د صدیقه هغه رښتون کې ده مبالغه ده په صدق کې انتهایی رښتون کې بني آدم دی پاک بني آدم دی او د مور ده هغه د مور ده هغه اله هم نه دی چې تاسو چې ثالث ثلاثه دی کانا دی دا دواړه دا مور او زوی عیسی علیه السلام بیبي مریم یاکلان الطعام دو خو چې بلاره روان دو خوراک کوي یې مطلب دا دی چې دو ژوندي دي لکه که غیرهما لکه نور د دونه من الحیوانات او خوراک کوي دوم خوراک کوي نو درنګې که چې دا اله وی نو د بیا خوراک نه کوي خدای خو خوراک نه کوي هغه خو په بل خوري په خپل نه خوري پیږه به کنه انظر وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعجبا تعجب کوي خبره نه کیف نبین لهم الآیات څنګه موږ بیانو دوته آیاتونه اعلی وحدانیتنا په خپل وحدانیت باندې موږ دوته قسمه قسم مثالونه وړاندې کوو چې دوی د دې غلطو عقیدونو بچي نو انظر تو وګوره اسوم منظور بیا وګوره ته بیا نظر کې پیغمبره ان یوفقون کیف یوفقون څنګه دوی ګرځي دي یصرفون عن الحق ما قیام البرهان سره د دلایل البرهان نه دو بیا هم ګرځي یوفقون یصرفون عن الحق او سره د قیام د برهان دا عجیبه خبره نه دلیل به ورته وایي بیا هم دا شان کار کوي قول ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دام دما اونځل اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت د غیر الله کوئ د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوئ ما د هغه چا لا یملک لکم چې هغه مالک نشي ګرځي تاسو لپاره ضرر د ضرر ولا نفع نه تاسو نه ضرر لري کول شي نه د نفع رسول شي داسې بیا څنګه عبادت کوي او الله تعالی ضرر هم رسول شي نفع هم رسول شي والله هو السميع العليم الله اوریدون کې اقوالکم صدق اقوال او علیم دې په احوال استاسو باندې قل یا اهل الكتاب دعوت تنبیه اهل کتاب وتا با سبب گمراهی ایشان چې دا دوی ولې گمراه شي و ممانعت از اتباع گمراهان او منع د تابعدارۍ د گمراهان او دا پیشنګوي کې الله تعالی او دا یعنی هغه بیان دی دا ترا سمجھا پوری یستكبرون پوری انهم لا یستكبرون فرض پوری قولوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب یہود و نصارا و دوارو لا تغلو فی دینکم لا تتجاوزوا الحد فی دینکم تجاوز مکو دے حد نہ اخبر دین کی غیر الحق پناہ حق طریقے سر ولا تتبعوا اهواء قوم اتاش تابعداری مکو د خواہشات او د قوم قد ضلوا چا گمراه شید من قبل مخیتا سن د اسلاف خپل د اسلاف اتباع مکو او اضلوا كثيرا او ډیر گمراه شید په کې من الناس د خلقنا وضلوا عن سواء السبيل او غنرو کشید نه غلا طریق حق او د دې ولې تاسو په هغه لار رواني دا مکو
لعن الذين كفروا من بني اسرائیل لعنت لګل شي په خلق باندې چې کافران دي د بني اسرائیل نه پچا لعنت پچا دي علی لسان داوود په جواب داوود علیه السلام دغه یو قوم ټول چې هغه بني اسرائیل کنه د داوود علیه السلام به دعا چې هغه دعای په بدوایی په کړه هغه نه شادوغان جوړ شو څنګه به کنه دا لعنت شي کنه ذالک اللعنو دا لعنت داوود علیه السلام چې ادانګي د عیسی ابن مریم هغه دعا په دو باندې وکړه بدوایی نو فمسحو خنازیر هغه خنزیرانو ګرځیدل څنګه به کنه او دغه بدوایی کو هغه نه شادوغانو ګرځیدل کانوا لا یتناهون عن منکر ودو چې دو باندې من کېدل نه با من کول دو ان منکر د ګنا نه یعنی مطلب دا ہے پخبل نو فعلوه آکار به کو نو لبی سما کان یفعلوا لکه فرض کو چې ته به چې خالی پر ما اخکار مکه وي به اخکار کا نو دوبا دا څه او جاغو په امر د پیغمبر به نه مانو لبی سما کان یفعلون فعلهم هذا ترى كثيرا منهم تابلیدل اے محمد صلی الله علیه وسلم خطاب نبی رسول كثيرا منهم ډېر د دونه يتولون الذين كفروا چې دوی به دوستي کوله د کافرانو سره د اهل مکه سره پیږي کنه بعض د اهل مکه سره به دوستي کوله لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډېر بد دی هغه څه چې وړاندې کړی دوی ته نفسونو د دوی من العمل ولې لمعادهم الموجب لهم لکه چې دا دوی لپاره سبب د عذاب ګرځي ان سخط الله عليهم چې الله تعالی غضب راغی بدو باندې وفي العذاب هم خالدون په عذاب کې همیشه پاتې شي داسې ولو كانوا يؤمنون بالله چې دوی ایمان په الله راوړی وي و نبی او په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وي وما انزل الیه هغه چې نازل شوی دته د قران نه نو متخذوهم اولیاء پیغمبر نو دو باندې نه نیولې د کفارو لپاره په دوستۍ سره چې دو ایمان راوړې نو دو باندې نیولې د کفارو لپاره اولیاء په دوستۍ سره ولکن کثیر منهم فاسقون ډېر فاسق شو خارج شو د ایمان نه نو د دې وجه هغه نه دغه شیزونه جوړ شو لا تجدن اشد الناس عداوه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې دا دواړه فرقې خصاص دشمنان دي خو په دې کې ډېر دشمن کم دی په نسبت سره درې قسم دي يهود نصارا مشرکین نو په دې کې ډېر سخت دشمنان کم دي الله تعالی نبی علیہ السلام تخیل لا تجدن اشد الناس عداوه بیامون بیا یا محمد صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خلقونه په دشمنی کې للذین آمنوا د هغه خلقونه چې هغه مؤمنان دي دوی سره سخت دشمنی شو کوي اليهود پیګم کنه لتجدنه اشد الناس پاداوت کسو اليهود يهوديان او پسې بیا دویم نمبر والذین اشرکوا اخلا جاغه مشرکان دي من اهل مکه ته ولی لتضاعف كفرهم وجهلهم دا دوی کفر او جهالت ډیر زیاتو نه په ټول امیانو کنه مشرکین او نو دو په خپل خواهشات باندې چلیدل ولا تجدن اقربهم دغه دو خدغه شان شو او بیا مو به ته ډیر نږدې تاسو ته د مؤمنانو ته مودتن په دوستۍ کې محبت کې للذین آمنوا چې هغه مؤمنانو سره دوستی کوي او محبت ساتي الذين قالوا هغه خلقو چې انا نصارى چې موږ نصارى مراد یې نه حبشو هغه نصارا مراد دا یعنی دا بیام یعنی دوستی او تعلق خصاتی دي مؤمنان سره په نسبت سره يهود او مشرکین ته پیګه دا وجه سره چې دا یعنی دو چې کوم ډېر نږدې دي په مودت کې مؤمنانو ته داغه وجه باندې ذالک دا قرب د مودت دو مؤمنانو سره ولې ذالک دا بأن منهم باب سببیه ده په سبب د دې سره چې بعض د دې نصاراو نشي قسیسینا
علماء دي قسیسین علماء ته دي و رهبانا عباد دي درویشان دي پیران دي پیګه دي کې بعض داسې هم دي وانهم لا يستكبرون عن عبادة الحق او دو تکبر نه کوي د عبادت ولا خو عالمان دي کما يستكبر اليهود واهل مکه مشرکین لکه څنګه تکبر کوي کنه اخشن تکبر دول څه نه کوي چې دو سره علم دی نو بیا هم چې علم د وګوري یا درویشیتا عباد دي نو دو کې لګا څه گزاره کیږي پیګه او نو دا د دو کار دی سو بجې ها اللهم صل علی سیدنا مولانا هاي دعا الله تعالی تخفیف یا الله ته زمونږ دا ناسته دا کوشش الله دا طالبان طالبات الله دا ټول علما دي استاد دي خادمین دي علوم حاصل کړي استا کتاب تناسته الله دل په صحیح طریقې سره د قرآن په معارف او حقایق باندې ټول دو منګه دا بنا ټول پوکې الٰه العالمین ته په باندې موږ لا په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي زموږ د ټولو مشکلات ټول دا ختم کې په دې سره قرآن زموږ د پاره مقبول شفاعت ته قیامت پر ورځ وګرځي صلی الله تعالی علیه زاد کې پروګرام لري له اوس